بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د سوات نیوز مینوالو. زه هم ستاسو کوربا قیصر خان زمور تاسو مخاطب یم. ګرانو کتونکو، زموږ نننی کوم پروګرام چې دی د پاکستان او د انډیا، چې د پاکستان یو نوموړ یو هلک دی چې هغه د انډیا د جنۍ سره واده کړی دی. ګرانو کتونکو، تاسو که سموده مخکې تاسو ته یاد وي نو شعیب ملک هم داسې د انډیا د یوې جنۍ سره واده کړی. نو زموږ سره دلته د سوات یو ځوان ناست دی. موږ به د هغه سره هم خبرې کوو چې په دې حواله باندې دی سوی او دی به ستاسو سره خپله پیژنګلو وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپله پیژنګلو وکړئ. زما نوم اعجاز خان دی او زما تعلق د سوات کالم اتروډ سره دی، اتروډ نه دی. جی دا راته ووایه چې سموده مخکې چې د پاکستان کرکټ ټیم شعیب ملک چې زموږ هغه هیرو دی چې هغه داسې یوه کارنامه کړې وه د انډیا نه، د هغه د انډیا د یوې جنۍ سره هغه واده کړی. نو تاسو څنګه دا کار وکړو او په کومه طریقه باندې دا کار وشو او دا جنۍ څنګه پاکستان ته راغله؟ وګوره، دا د آسماني فیصلې دی، دا د مقدر فیصلې دی. شعیب ملک بالکل زموږ یو هیرو دی او زما خو چې دا جنۍ سره تقریبا 1.5 کاله مخکې فیسبوک باندې زموږ دوستانه او بیا دا واده سوچ خو نو، بیا تقریبا 3-4 میاشتې مخکې لاړو. نو ما یو دوست ما ته ویل یاره ته دې سره واده ولې نه کوې، دا خو ډېر غټه خبره ده، پاکستان نوم ډېر روشن کېږي او دا داسې دی. ما وایي صحیح ده. ما دې ته لکه دغه کو افر وکړو، ما وایي دواړه واده وکړو. نو بس دی وایي زه خپل مور او پلار سره رابطه کوم، بیا به تا ته لکه واپس میسیج در کوم. تقریبا 2 ورځو وروسته د دې مور ما ته په خپله ټلیفون وکړو، ما ته ویل ته اجاز خبرې کوي. ما وایي داسې زما لور خبرې کوي. ما بالکل صحیح خبره کوي چې ستاسو رضامندۍ ده نو بس زه خو تیاره یم. او ما ته خو خپل کور پته و چې زما پلار مور او پلار ما اوسه پورې لکه څه کار نه منع کړی نه دی. ما ته پته و زما مور او پلار څه اعتراض نه وي، ځکه چې هغه دغه نه ما خبره وکړو. نو بیا هغه پلار چې کوم دی ما ته وویل ته څو ورځې لکه دغه کوه، رابطه خو ساته، خو زه لکه ګورم تاسو دواړه رابطه کې لکه رابطه یو بل سره دغه کوه لره، مونږ به ګورو. بیا بس تقریبا د څو ورځې مخکې 28 تاریخ کې د دې پلار ما ته ټلیفون رالی و اجازه، یعنی وہ هغه لفظ چې کوم دی زه اردو کې وایم، و اجاز میں ہار گیا آپ جیت گئے. اچھا. ما هغه ته وویل پاکستانی یم، پاکستانی چېرته بیللی نه دی، پاکستانی هر کله ګټي. وایي زما لور ستا نامت دی، دا به سبا نه بله روز یعنی 31 اکتوبر کو 31 اکتوبر به لږه دا راشي هلته، ستا نامت دی، دا سنبالې ساته. ما وایي بېغمه شه، زما نامت دی، زما نامت به وي. بس بیا دا رالو مونږ دلته ګجرات کې. هغه په کومه طریقه باندې راله؟ هغه ویزه و، پاسپورټ و، هر څه و. هغه ته ویزه او پاسپورټ هم لکه ډېره په مشکل کې میلاو شوی دی. اوس دا راته ووایه چې هغه اوس کوم ځای کې ده؟ یاره هغه اوس بس لکه ګجرات کې دی، خو بس دغه نه یم، زه سټسفاید نه یم. زه وایم خپل لکه سوات ته راولم، دلته زما سواتیان وروڼه هم ډېر انتظار کوي، مانه تپوسونه کوي ولې نه راځي. خو هغه ویزه د ګجرات دی. اوس دلته زه دا لکه دغه کومه ریکویسټ کوم دغه نه چې KPK حکومت نه چې مونږ ته دلته اجازت راکړي چې مونږ دلته راشو. تا سره چې کوم ملګري دي ستا چې د کوم کور خلک دی هغه ستا سره اوږه په اوږه ولاړ دی؟ بالکل ولاړ دی. تاسو به ستاسو خیال دی ستاسو کور والا به دې له خوشحالي ورکړي؟ خوشحالي کور والا څه الله پاک ولاس کې دی هڅه، خو انشاءالله زما کور والے او دا اوس زما مسله نه ده، دا اوس اول د پوره پاکستان مسله ده چې پوره پاکستان دې ته خوشحالي ورکړي. او پاکستان نه وروسته دا د KPK ذمہواری ده. KPK لکه دغه دی تورسري دی، KPK والے به د خوشحالیانې ورکړي. بیا د سواد لکه پوره دنیا کې ټولو نه خوبصورت لکه دغه دی
د دې ذمہواري ده، دا ستا ذمہواري ده، دا زما ذمہواري ده، هر چا ذمہواري ده. تاسو په دې کې اجازه خان تاسو اعلی چارواکو ته څه ویل غواړئ؟ اعلی چارواکو ته دا ویل غواړم چې یاره تاسو لکه وګورئ لکه زما ښځې ته به لکه د شعیب ملک خبرې لو پکې راشو که نه چې هغه هم د انډیا نه واده کړی دی او لکه تاسو ته څه مشکلات دي څه مسایل ستاسو ته شته و ستاسو اعلی چارواکو ته څه ویل غواړئ؟ بالکل زه ویل غواړم پرویز خټک ته زه ویل غواړم چې ته وګوره پرویز خټک صاحب لکه د سواد نیوز د طرف نه زه تا ته دا ریکویسټ کوم ته وګوره پاکستان کې وګوره شعیب ملک وګوره هغه زموږ کرکټر و هغه انډیا نه واده کړی ده هغه چې کوم دی خوشحاله ګرځي خوشحاله خپل زندګي تېروي زه یم زه سوتی یم نو زه چې کوم دی خپل ښځې سوات ته راتلو باندې ما ته مشکلات پیش کېږي ما نه پرېږدي دا ولې دې باندې پرویز خټک ته ایکشن اخیستل غواړي چې یار دا ولې نه پرېږدي سوات ته خایجاز خان یو تپوس په بل کومه دا راته ووایه چې موږ خو پاکستانیان یو انډین خو موږ ته تاسو ته پته ده چې پاکستان ته هغو په ډېر دغه باندې ګوري نو تاسو په دې حواله سره څه ویل غواړئ چې پاکستان او د انډیا د ریلیشن خو تاسو ته پته ده نو په دې حواله سره څه ویل غواړئ؟ جی بالکل بالکل دا خبره ته ډېره ښه خبره وه انشاءالله زما ښځې او شعیب ملک او ثانیه میرزا هغه هم زموږ بابي ده زموږ دپاره ډېر لکه دغه دی محترم دی لکه ریسپیکټیبل دی زه هغه ته هم میلاویږم هغه سره هم مونږ ځو انډیا ته او انډیا ته ښایو یار دا شعیب ملک صاحب دا واده کړی دی اوس ما وکړو صحیح شو تاسو دې نه تپوس وکړئ پاکستان خلک څومره ښه خلک دی تاسو اوس یې دلته څه پروپیګنډې کوي څه دغه کوي لکه دا چې خپل ذهني چې کوم ویم دی دا ختم کړي صحیح شو دا دونه لکه تور سرې دی دا مونږ سره هلته دې نه تپوس وکړه هلته دې ته څه مسله ده تاسو به انډیا له څه میسیج ورکوئ؟ انډیا ته دا میسیج ورکول غواړم چې لکه د جګړې هېڅ مسلو حل نه دی جګړې نه همیشه وګوره نسخان کېږي څه فایده نه وي هغه ته دا ویل غواړم منت کوم چې یاره تاسو هم لکه مذاکرات ته راشئ ښه په خوشحالي خپل زندګي تېروئ او لکه بل ته هم لکه خوشحالي او دغه موقع ورکړي چې هغه هم خوشحاله ګرځي دا جنګ دا جګړې دا هېڅ مسلې حل نه دی ګرانو کتونکو تاسو خو د اجاز خان خبرې هم واورېدې چې هغو د انډیا نه واده وکړو کوډ میرج یې کړی دی چې د هغه کور والا چې ده نو هغه اوس په ګجرات کې ده چې د ګجراته پورې د هغې سره ویزه ده چې هغه سوات ته د سواته پورې د هغې راتګ چې دی هغه لږ ګران دی نو اجاز خان دا اعلی چارواکو ته هم وایي د اجاز خان دا خپل کوشش دی چې هغه زه سوات ته روانم نو داسې خو شعیب ملک هم د انډیا نه واده کړی دی دغه شانتي زمونږ دا کوم ځوان چې دی دا د فخر خبره ده او دا زمونږ دپاره غټه د اعزاز خبره ده چې موږ پاکستاني او د انډیا نه یوه جنۍ راغلې ده چې هغه د ده سره کوډ میرج کړی دی نو پکار دا دي چې د ده سره اوږه په اوږه شانه بشانه وردېږي او د ده سپورټ وشي د بل پروګرام پورې قیصر زمرد خان له اجازت ورکوي د الله په امان